بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثالث في المجرورات: الأسماء المجرورة هي المضاف إليه فقط، وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا نحو مررت بزيد، ويعبر عن هذا التركيب في الاصطلاح بأنه جار ومجرور. قیدی عبارت کی مصنف المقصد الثالث دریم مقصد یعنی دی مجرورات بیان کوي. و اسم مجرور صرف یک یو دا اغا مضاف الیه ده. اسم مجرور صرف یو دا پات شه ده مضاف الیه ده. نو بیا اعتراض ورسی چې مضاف الیه یو شوله، نو مصنف جمع ویلوړه مجرورات ویلوړه. اعتراض ورسی چې کلا مضاف الیه یک مجرور یک یو ده، مجرور یک یو ده، نو بیا مصنف جمع ویلوړه، مصنف جمع ویلوړه. پوه شو؟ دا اعتراض ده. نو جواب دادا چې چونکه د مضاف الیه اقسام و انواع زیاد دي، مضاف الیه اقسام و انواع زیاد دي، نو مصنف د جمع لفظ راوړه، دین اشاره وکړه د اقسام و انواع طرف ته. پوه شو به کنه؟ اعتراض باندې پوه شو او جواب باندې پوه شو؟ ٹھیک شول؟ بیا مخکې یو خود د مجرور تعریف زده کوي چې مجرور څه ته ویلی شي، مجرور څه ته ویلی شي، او بیا د مضاف الیه تعریف مصنف په خپله کړی ده. نو د مجرور تعریف څه ده؟ مجرور هغه اسم ده چې د مضاف الیه په علامت باندې مشتمل وي. په داسې حیثیت سره چې دا مضاف الیه وي، مجرور هغه اسم ده چې د مضاف الیه کې دو په علامت باندې مشتمل وي. په داسې حیثیت سره چې دا مضاف الیه وي او د مضاف الیه کې دلو علامات د مضاف الیه کې دلو علامت جر ده. اوس برابره خبره ده که جر په کسری وي او که جر په فتحې سره وي او که جر په یا سره وي. و عام ده که دا جر تقدیری او که لفظي وي. د مضاف الیه تعریف څه ده؟ هغه ته مصنف په خپله کړی ده. وهو كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا. وش دا هر ها اسم دا چې نسبت شي دې طرف ته دی وشه په واسطه د حرف جر، او دا حرف جر لفظا وي او که تقديرا وي. لفظا مثال به څه شي؟ لکه مررت بزیدن. په دې ځای کې دا زید مجرور ده په واسطه د حرف جر سره. پوه شئ؟ او با حرف جر په لفظونو کې موجود ده. ٹھیک ده کنه؟ یا د زید طرف ته نسبت شوی ده د فعل، زید طرف ته نسبت شوی ده د فعل په واسطه د حرف جر سره. فعل یو شی ده کنه؟ ٹھیک ده؟ زید طرف ته نسبت شوی د شی په واسطه دی چې هغه شی ده مررت فعل ده، شی مررت فعل ده او نسبت شوی ده زید طرف ته په واسطه د حرف جر. او په اصطلاح کې د ته جار مجرور ویلی شي. په اصطلاح کې څه ویلی شي؟ جار مجرور ویلی شي. پوهیږئ؟
او کله به تقدیرا وي لفظا مثال باندې پوه شوې لکه غلام زیدین دې طرف ته به نسبت شوی د شی په واسطه د حرف جر خود تقدیرا نه څه شي لکه غلام زیدین دې کې د غلام نسبت شوی دا زید طرف ته په حرف جر سره خو حرف جر مقدر دا حرف جر څه دا اصل کې غلام لزیدین اصل کې څه غلام لزیدین او دې ته په اصطلاح کې مضاف مضاف الیه ویل شي په اصطلاح کې څه ویل شي مضاف مضاف الیه ویل شي پوه شو په باندې پوه شو تعریف باندې دا خو تعریف شول کل اسمنا دا معلومه شوله چې مضاف الیه به همیشه د پر اسم وي که اسم حقیقي وي او که اسم تاویلی وي که اسم حقیقي وي او که اسم تاویلی وي پوه شو یا که حقیقتا اسم وي او که حکما اسم وي داسې ملای شوی نسب الیه شیء دا خبره معلومه شوله چې د کوم شی نسبت مضاف الیه طرف ته کیږي ضروري نه چې اسم وي مطلب څه ده چې مضاف د پر ضروري نه چې د څه وي اسم وي ٹھیک ده کنه پوه شو په مضاف د پر دا ضروري نه چې د څه وي اسم وي ځکه چې نسب الیه شیء وي او شی لکه څنګه اسم ته شامل ده نو فعل ته شامل ده لکه څنګه اسم ته شامل ده فعل ته شامل ده خو اصطلاحي نه اصطلاحي مضاف مضاف الیه نه ٹھیک ده کنه اصطلاح کې کوم شی ته مضاف مضاف الیه ویل شي انا پوه شئ په خبره باندې ځکه چې کې مضاف همیشه پر څه وي اسم وي ها ٹھیک ده کنه دا یو 200 وسرا ٹھیک ده کنه دا خبره یو 200 شی نسب الیه شیء دا خو د عام مضاف الیه تعریف کوي کنه عام مضاف الیه تعریف کوي که په اصطلاح کې هغه ته مضاف مضاف الیه ویل شي او که جار مجرور ته ویل شي ٹھیک ده کنه د عام مضاف الیه تعریف ته کړی دا نو د دې یی چې نسب الیه شیء دا خبره معلومه شوله چې د دې کې دنه مراد عام ده که اسم یو کا فعل وي مو سې ته بنه ستور کې لیکلي خو اسم بشد خو فعل بواسطه حرف الجر ده فصل له څه شي ده ادینا اگر ټول اسمونه وتلو چې کې طرف ته نسبت شوی دي شي خو په واسطه د حرف جر نه وي واسطه دي حرف جر نه وي نو ټول تی وتلو عبارت له وګورئ دا ځو پرې المقصد الثالث في المجرورات دریم مقصد په بیان د مجروراتو کې ده الاسماء المجروره هي المضاف الیه فقط اسماء مجروره صرف مضاف الیه ده وهو كل اسم دا هر ها اسم ده نو په دې ځبنه مې ته اعتراض ذکر کړ ٹھیک ده کنه چې صرف مضاف الیه ده نو به صيغه جمع ویل وروړه نو څه جواب مې درکړل ځکه چې د مضاف الیه انواع او اقسام زیات دي نو دی وجنه صيغه د جمع وروړه او هو كل اسم نسب الیه شیء دا هر اسم ده چې نسبت شي د طرف ته د شی به واسطه حرف جر د حرف جر په واسطه سره لفظا چې دا ملفوظ وي لفظا وي نو مرات به زیدین و يعبر عن هذا الترکیب في الاصطلاح او تعبیر کولای شي ترکیب نه په اصطلاح کې د نحاتو په اصطلاح کې بانه جار او مجرور چې دا جار او مجرور ده او تقديرا یا بدا تقديرا وي حرف جر بسوي تقديرا بوي نه غلام زيد تقديره غلام لزيد ويعبر عنه وتعبير کولای شي دینه په اصطلاح کې بانه مضاف ومضاف الیه دا مضاف مضاف الیه ويجب تجريد المضاف عن التنوين وما يقوم مقامه دې عبارتنا مصنف تاسو ته د مضاف بری کې وا پیدا بینوي شید مضاف د تنوین او کای مقام د تنوین نه خونی کول واجب وي مضاف د باندې به تنوین هم نشرتلای او کای مقام د تنوین هم نشرتلای تنوین خو پیژنې کنه دو زبر دو زیر دو پیش یعنی نه سکن عام طور صدام تنوین په تور باندې استعماليږي او کای مقام د تنوین نه مراد څه ده
نون تسنیه انون جمع ٹھیک شولا ویلی زکا چی تنوین او کای مقام د تنوین د انفصال تقاضا کوي اسے تقاضا کوي انفصال چې دا جدا وي د بلې کلمې نه د جدای تقاضا کوي د انفصال تقاضا کوي حکومت کلمه تنوین کای مقام اده انفصال تقاضا کوي ٹھیک ده کنه تنوین او کای مقام د تنوین د انفصال غوړي پوښه او اضافت د اتصال غوړي اضافت څه غوړي اتصال غوړي نو یو کلمه متصل او منفصل دواړه نشي کېدلای ٹھیک ده کنه نو چې ته د کلمې اضافت کوي بلې کلمې طرف ته نو ضروري خبره چې کې به تنوین او کای مقام د تنوین نه وي تنوین لکه مسلمون یا غلامان یا غلامون درې ټکي دي غلامون تر څو پر چې په دې تنوین نه دی اضافت نشي کېدلای خو که تنوین دې ته وګرځاو نو بیا اضافت کېدلی شي غلام او زیدین پوښه یا غلامون باندې څو پر تنوین اضافت نشي کېدلای که اضافت وشو نو تنوین په باقی پته کېدلای نشي غلامو زیدین غلامان څو پر د تسنیه نون وسراوي نو دې اضافت نشي کېدلای خو که اضافت وشول نو بیا په نون تسنیه باندې نشي پته کېدلای دا به غورځيږي غلاما زیدین بشي مسلمون څو پر د نون جمع سالم می نون جمع مذکر سالمه وسوي نو ترغه پر دې اضافت نشي کېدلای خو که اضافت وشول نو نون جمع به غورځيږي پوشي لکه مسلمو مصرنا ويجب تجريد المضاف عن التنوين وما يقوم مقامه واچ کای مقام د دې دا وهو نون التثنيه والجمع نون التثنيه ونون جمع ٹھیک ده جاءني غلام زيد وغلاما زيد ومسلمو مصرنا